یو خبر ډیر زیات چلیده چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم دی نو دا بندیږي دا د چا پلار هم نشي بندولی پاکستان پیپلز پارټي جی کو تاسو یو کس وایي چې زه پاکستان پیپل پارټۍ ته تاسو راولمه نو ډیر په اوچتو سترګو وایي ځکه چې دا د شهیدانو پارټي دا یو دوه درې خبرې داسې وکړم چې یو خو به د شفقدر تنظیم باره کې وکړم چې د دوی دا ایفرټس چې کوم شروع کړي دي دا زه اپریشیټ کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې چې کله داسې دا تنظیم جوړ شوی دی نو دا زمونږ دپاره د 400 دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې دوی اولنی شمولیت ته چې موږ یې راکړه او دوی سټارټ واغېسته او انشاءالله د دوی نه دا تمه لرو چې دوی به مخکې شمولیتونه موږ له راکوي او پاکستان پیپل پارټي چې کومه ده نو هغه به انشاءالله مخکې بوځي او شفقدر کې به د دې خپل چې کوم پوزیشن مخکینی هغه به واپس جوړي د صدر صاحب زمونږ چې کوم نعیم خان دی د هغه په سربراهۍ کې او دا زمونږ خوش نصیبي ده چې موږ سره یو داسې کس زمونږ ډسټرکټ 400 صدر دی چې هغه د پارټۍ دپاره د یو قسم لجی عالم دی او ورسره هر قسم قرباني هم ورکوي او هرې خبرې ته خپله سینه کلاو ساتلې ده هر ملمه دپاره د هر یو تنظیم دپاره خو چې صرف هغوی وله دونه وکړي چې هغه شمولیتونه وله ورکړي او خپل تنظیمي ډانچه چې کومه ده هغه مضبوطه کړي نو کوشش تاسو دا وکړئ چې لکه څونه حده پورې تاسو ځان سره شمولیتونه کولی شئ ځکه چې تاسو کو فرض که یو کس راولی نو لکه یو خو هغه خبرې زمونږ د پښتو ملک ته چې اوس یو بنده هسې غلی غلی کېږي چې زه دا بنده څه له راولم په څه خبره باندې دې راضي کړم پاکستان پیپل پارټي واحد داسې پارټي ده چې د دې دپاره تاسو سره ډېرې خبرې شته کو تاسو یو کس ووایي چې زه پاکستان پیپل پارټۍ ته تاسو راولمه نو ډېر په اوچتو سترګو وایي ځکه چې دا د شهیدانو پارټي ده او یو واحد دا داسې پارټي ده چې په صحیح معنو کې دوی خپل ځانونه شهیدان کړي دي دوی شهیدان شوي دي خو د عوامو دپاره د خپل ملک دپاره د عوامو د فایدې دپاره تاسو وګورئ تاسو تاریخ راوالی وګورئ چې بیبي شهیده شوې ده د خپل ملک د خپل عوامو دپاره شهیده شوې ده خو د هغې والد صاحب بټو صاحب شهید شوي دي هغه همدغې د ملک او د عوام د مفاد دپاره یې ځان شهید کړی دی نو دغه ته لږ کتل پکار دي ځکه چې د باچا صاحب خبره چې اوس هر کس تعلیم یافته دی او هر کس هسټري هم ګوري تاسو لږ وګورئ چې کوم پارټۍ تاسو له صحیح قربانۍ کړي دي او بل له ټولو نه غټه خبره چې تاسو له سهولتونه درکړي دي تاسو وګورئ چې کوم سهولتونه دي د دنیا په سر هغه ټول پیپل پارټۍ کړي دي کوم میګا پروجیکټ چې کوم دي هغه ټول پیپل پارټۍ راوړي دي ښه بېنظیر انکم سپورټ دا خو زما تاسو ته مخکې ځلم راغلو ما تاسو ته ویلي اوس هم درته وایم چې کور په کور تاسو ځئ نو باقاعده هغوی ته وایي چې په تاسو دا حرامي دي ځکه چې مخکې ورځو کې په سوشل میډیا باندې یو پروګرام یو خبر ډیر زیات چلیده چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم دی نو دا بندیږي دا د چا پلار هم نشي بندولی په دې پسې پی ټي آی والا زه د چا پارټۍ باره کې خبرې هم نه کوم اوسه پورې زما دا ریکارډ دی ځکه چې د هر چا خپل یو طبیعت دی څوک په یو پارټۍ سره ځي څوک په بلې پارټۍ سره ځي ټولې پارټۍ زموږ دپاره قابل قدر دي خو هغوی چې کوم کوشش کړی دی د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بندولو د دې نوم بل طرف ته اړولو د هغې نه زیات اډو چا کړی نه دی هغوی بندې نه کړی نو په دې حکومت کې به بل څوک څه بند کړي بل وزیر اعظم به څه بند کړي نو لہٰذا دا ټولې پروپیګنډې دي او دا صرف شروع شوې د دې دپاره دی چې د دې څوک په وله څه رنګ ورکوي چې خیر ماران یې کړل خلک اوسه دا صرف د ښځو خود مختاره کولو دپاره چې د هغوی څه لږ شیان فاینانشل سپورټ وشي د هغې دپاره بیبي چې دا سوچ کړی و په هغې باندې هغه د هغې ثوابونه د الله هغې ته رسوي نو تاسو لکه تاسو سره یو غټه دا خبره ده چې نور هېڅ هم ني نو ښځو ته دا ویلی شئ چې پیسې د هغې اخلئ نو کم از کم ووټ خو په تاسو حق دی که نه چې دا ووټ خو تاسو هغې له ورکوئ او زمونږ په علاقه باندې زه وایم چې پاکستان پیپل پارټۍ له په الیکشن کې صرف بېنظیر انکم سپورټ والا ووټ ورکي نو هم د هغوی ښه برابر کینډیډیټ راځي خو د دې دپاره څه پکار دي لږ شانتې تاسو له پکار دي چې کور په کور وینو کې هر سړی تاسو ځان سره ما مخکې ویلو چې ځان سره هر یو کس 50 کسان یو ځای کې چې هسې ناست یې د پیپل پارټۍ یو خبره راواخلئ په هغې باندې لږ شانتې بحث وکړئ نو تاسو ته به هر شي کلیر شي چې نورو پارټو څه کړي دي صرف اوا دوا د هغه دي لاړو دغه دي لاړو پریکټیکل کار چې چا کړي دي هغې ته وګورئ چې صحیح معنو کې
خدمت چا کړی دی د عوامو صحیح بانو کې مو تعالی سہولتونه چا را کړی دي نو بس همدغه خبرې دي بل د نوې راغلي کسانو ته هرکلی وي او انشاءالله زمین په پاټ باندې چې څه وي بالکل اني ټایم موږ ته ویلی شي او ورسره به هر قسم مرسته کوو او انشاءالله د دې پاټۍ نه به ډېر زیات خوشحالي ډېر مونږ دا نن چې کوم ملګري شمولیت کوي نو انشاءالله دا تاسو اعتماد ساتئ چې ستاسو دا کوم اعتماد چې نن په پاکستان پیپلز پارټۍ باندې وکړو او دا پاکستان پیپلز پارټۍ په کاروان کې تاسو شامل شوي نو انشاءالله تاسو به په دې خپله فیصله باندې به تاسو چرم خپیمانه نه همیشه د پاره بچی نو تاسو په دې خپل فیصله به خوشاله او انشاءالله تاسو به هر قسمه خدمت کیږي تاسو لپاره به هر قسمه ستړي کیږي او انشاءالله تاسو به چرې مایوسۍ له مونږ نه ورکو انشاءالله دا پاکستان پیپلز پارټۍ واده راته سره پاکستان پیپلز پارټۍ خپل شکر الحمدلله یو تاریخ دی پښتو کې وی کنه استا د خواهش ګلونه ډیر دي او جولې می تنگ زب کم کم ټولوم نو پاکستان پیپلز پارټۍ خپل یو تاریخ دی چې هغه روان دي هغه دانه کارنامې دي د ملک د پاره د قوم د پاره د غریب سړي د پرمختګ د پاره ځکه چې د 71 نه مخکې د بټو صاحب د دور نه مخکې خو غریب سړی چې دی نو هغه خو په کچا کوټو کې او په دیوالونو کې دن اوسېدو خدا بټو صاحب کارنامه و چې تاسو له خپل شناخت او شناختی کارت درل درکو پاسپورت درل درکو بهر معاهده وکړي او غریب سړی مزدوري له بهر ولېګنو دلته چې دین دا ټول زمون غریب خلک چې دین هغه د خو کوټو د دې خاوندان شو شکر الحمدلله او هغه سلسله چې کوم را روان دي کو هغه د سیپیک په صورت کې دي کو هغه د پاکستان ګور زنن یو خبره کومه دا یو حقیقت دی نن ګور نن ایران ټول ایران قوم لګیا دی مری خان سوي یو اټم بم جوړو ما او یو بټو صاحب ځان پانسی کو او ټول قوم له تحفظ ورکو نن چې دینو ستافاج پاکستان چې را دانه بدمعشي دانه د مجاهد دی بالکل دی خدا ټول د پاکستان پیپلز پارټۍ برکات دي شي تاله د ټمبم نواله تر کارتو سپوري ټول معاهده هر څو تاسو له پښتې قوم له ورکو او کو د غریب د ترکه د پاره نو د بهر معاهده وکړي تاسو له بدل ته په پاکستان کې په ټول پاکستان کې هر قسمه شدینو داسې منسوبې شروع کې چې غریب سړی په روزګار باندې شي او دا معیار ساتي چې راسي پیک چې دا کم خلک چې په دې ځای چې راسي پیک کې چې دا مونږ دا پاکستان پیپلز پارټۍ چې دا سی پیک کړی دی او ان شاء الله دا ورته هم چې جمع دیو چې کله دا سی پیک مکمل شو کنه نو دا کم خلک تاسو چې زه بهر مزدورو له دقه شانته بهر نه خلک راځي ان شاء الله او په پاکستان کې به ان شاء الله چې نو دلته مزدوري کې او دلته پر پاکستان کې بس غریب سړی نه پاتې کیږي ان شاء الله نن کومګو ګورو ابلوز به خبرو کو ډیر خپه شو کنه چې د کافاګانی می دغه یره دا صرف هغه جیلسی وی نور څه نه وی وی چې ربونګه د بنظیر انکم سپورټ لاندې تاسو پر علاقې کې وګوره کور په کور به د غریب خلک چې دین بنظیر پیسې واخلي کنه خو افسوس داري چې پیسې ټول اخلي خو ووټ چې دین پاکستان پیپلز پارټۍ له نور کې پکاره چې دیته تاسو ځان کې دا شعور پیدا کې دا ذهن ته دا خبره خپل کور کې واچوي چې وای تاسو را بنظیر انکم سپورټ لاندې بنظیر پیسې شي ورته تاسو چې دا تاسو اخلي دا پاکستان پیپلز پارټۍ دا برکت چې د 2010 نه چې کله دا سیلابونه رااله هغه وخت په ټول پاکستان کې چې دی بنظیر انکم سپورټ چې زرداری سے هغه شروع کړ پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت نو دلته کور په کور ته چې دی نو خبره چې هر درې میاشتې پس لس 15 یا 20 روپۍ رواني دا کومه پارټۍ تاسو لکړې دي آیا موجوده پارټۍ موجود تاسو خپل دغه واخلې جایزه واخلې چې دولت دیار لسکاله په پورا کېدل ستاده پاره سو ستاده روزګار د پاره سو کو ستاره ژوندۍ او چتېدو د پاره سو کو ستاده صحت د پاره سو کو ستاده لا ستاده صفای په نظام کې سو کړل
او چې دلته مونږ راواخلو سانه تاریخ که هغه د ملک د ترقۍ دی که هغه د غریب د ولس د ترقۍ دی که هغه د قوم د ترقۍ دی نو چې تاسو هر مهرباني وکړئ ټول تعلیم یافته خلک یې نن سبا د 14مو دغه هر چا کړی دی د بټنو دور د صرف د پاکستان پیپلز پارټۍ د بټو صاحب نه تاریخ راوباسئ صرف چېرې پاکستان پیپلز پارټۍ په خپل ادوار کې چې هغه راغلی دی چې څه کړي دي د قوم دپاره د غریب ولس دپاره یې څه کړي دي نو تاسو ته به چې دی چې را ټولو پارټو تاسو جایزه واخلئ نو انشاءالله تاسو پاکستان پیپلز پارټي به چې دی نو دا به تاسو ته ټوله باندې چې نه اوچته پاتې شي انشاءالله دا به سرخوري وي د عوام په خدمت کې او په هر دغه کې پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جی بٹھو جی بٹھو